الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب علامة المنافق باب د بیان د نخو د منافق دی باب کې درې خبرو ته خیال کوئ. دعوه د باب صدا او غرض د امام بخاری رحمه الله د دعوه کې سره مناسبت د دې باب مخ کې باب سره سره او دریم شرح د باب او شرح د حدیث. دعوه د باب بیان د تقسیم د نفاق کوي او بیان د مراتب د نفاق کوي چې د نفاق دو قسمونه دي. یو قسم د نفاق کفر دی او یو قسم د نفاق فسق دی، کفر نه دی. غرض د دعوه کې سره غرض رد دی په مرجئو چې مرجئه وایي چې معصیت مؤمن ته نقصان نه کوي. لا تضر مع الایمان معصیتن پاغوی رد کوي. ګوره دا د منافق علامې چا کې راشي هغه ته منافق ویل کیږي او د منافق د علامې معصیت دی. د معصیت د وجې نه بنده ته منافق ویل کیږي او تاسو وايي معصیت نقصان نه کوي. مناسبت د دې باب مخ کې باب سره سره مخ کې باب کې بابو ظلمن دون ظلمن، ظلم چې کمی د بل ظلم نه یا ظلم چې مغایری د بل ظلم نه. نو هغه باب کې بیان د ظلم او دې باب کې بیان د یو نوع د ظلم دی چې هغه نفاق. نفاق هم ظلم دی. دیم مناسبت مخ کې باب کې بیان د ظلم او چې ضد د ایمانو او مناسبت د ایمان سره د تضادو. دې باب کې علامې د نفاق ذکر کړي. نفاق هم ضد د ایمان دی او مناسبت د ایمان سره د تضاد دی. دریم بحث شرح د باب او د حدیث. علامت المنافق علامه نخی توي ما يعلم به الشيء علامه وي. یو علامه دا یو دلالت ده. دلالت ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر توي یا ما يلزم من الظن به الظن بشيء آخر. په یو شی د ځوان راشي دا مستلزمی د بل شي ځوان لره. په یو شی د علم راشي دا مستلزمی د بل شي علم لره. دې ته دلالت وي. د دال او د مدلول په من کې ملازمه او علامه نخی ته وي ما يعلم به شی چې شی په معلومی. منافق دا د نافقت زبونه ده. سمسره منافقت وکړو ځان له دسی سوره جوړ ک چې دولاري دي. د منافق د دو سورو والا ته وي هغه لارې والا ته چې ځان له دو سوري جوړ کړی دي ته منافق وي. یو سوره ایمان طرف ته مؤمنانو طرف ته یو کافرانو طرف کې یو طرف ته غلبې نو دې طرف ته ځان ښکارا کی اکه بل طرف ته غلبې بل طرف ته ځان دې ته منافق وي. منافق لغوی معنا دا د دو سورو والا د دوکي والا او په اصطلاح کې نفاق دو قسم ده. یو نفاق اعتقادي ده او یو نفاق عملی ده.
شرعی معنا د منافق دار چې ظاهر مخالفی د باطن سره زړه کې یو خبره یو په خله بل خبره کزړی مضبوطی په ایمان او علامه پکې د منافقت کارونه کوي نو دې ته منافق عملی وای دا نفاق عملی مخرج د ملت نه ده سره د اسلام نه نو باسي او کزړه کې کوپری او ظاهر پکې دا کارونه نو دا منافق اعتقادی ده او دا نفاق اعتقادی مخرج عن الملت ده اوس نفاق اعتقادی نشته نفاق عملی ده نفاق اعتقادی ته زندقه وای او چې څوک زندقه کوي هغه ته زنديق وای چې څوک د اسلام کارونه بظاهر کوي او ځړه کې د اسلام سره دشمنی دي ته زنديق وای څه ورته وای زنديق دا نفاق اعتقادی د نبی علیہ السلام زمانه کې اوس دوه چیزونه دي ایمان او کفر بل شی نشته او دا کارونه چې چا کی هغه فاسق دی فاسق هم ورته وای او منافق عملی هم ورته وای وبه قال حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر بن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد فقول سبت خانا دا دې حدیث شریف نوړان دی یو اعتراض دی اعتراض دا دی چې باب داسې ولې نه مناقضاو باب نفاقن دون نفاقن لکه باب ظلمن دون ظلمن باب کفرن دون کفرن باب نفاقن دون نفاقن نفاقم دو قسمه ده کړ تاسو به جواب وکړئ چې امام بخاری رحمه الله پاینقات د ابوابو کې اتباع د لفظ معصور کوي د لفظ اتباع کوي چې هغه ثابتي نو التباب کفرن دون کفرن او باب ظلمن دون ظلمن هغه لفظ د عطا ابن ابي رباح نه ثابت او باب نفاقین دون نفاقین در چاره نه ثابت نو ذکر دا باب نفاقین دون نفاقین مناقض نک دی حدیث شریف کی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی آیت المنافق ثلاثن دا منافق نخی دری دی اول اذا حدث کذبا چکل خبر کئی نو دروغ با پکی وی دویم و اذا وعده اخلفا چچا سر وعدو کنو مخالفت کئی وعده نپورا کئی او درم و اذا اوتو من خانه چې څوک امینو غنی امانت ور سره کی دینو خان بیا خیانت کوي ته منافق درې علامه دې درو کې وجه د حسر صدا د ګناه مصادر درې دي قول عمل او نیت د دوی د ګناه درې وانه مصادر په ګناه مصروف اذا حدث کذب دا د قول ګناه ده او اذا وعد اخلف دا د نیت ګناه ده او اذا اوت من خانه دا د فعل ګناه ده الکه تاسو په پوښی قولم صحیح نه ده نیتم صحیح نه ده او فعلم صحیح نه ده نه ځکه درې ذکر کړی علامه آیت المنافق آیت اصل کې آیاتن آیاتن اول یا متحرک و ما قبل ته مفتوح بالب بدل شنو آیت آیت المنافق آیت علامه ته وای حدیث کې لفظ د آیت راغله او باب کې باب علامت المنافق ویلې باب آیت المنافق ونه ویلې دا ځکه چې دا باب تفسیر کا د حدیث لفظ د باب تفسیر کا د چا د حدیث چې حدیث کې آیت راغله هغه په معنا د علامه سره الکه تاسو په پوښتنه کې په پوهه او تصدیر تفسیر ذکر کا
چې دای د خپل ځان نه د ذکر کړي په حدیث د صحیح ابن ابي عوانه کې لفظ د علامه راغلی دی علامت المنافق ثلاثون نو حدیث کې راغلی دی علامه لفظ ځکه دا تفسیر د بل حدیث د لفظ جوړ کړی دی اول دا د اذا حدث کذبا چې کله خبره کوي نو دروغ به پکې وای دروغ لوی جرم دی قران کې د منافق 15 صفات خدای ذکر کړی دی یو پکې دروغ او د دروغ واذا قيل له دی وی آمنا الله وی وما هم بمؤمنین دی مؤمنان نه دي نو د دې دا قول چې آمنا دروغ شو کړ دیم داره چې دوی ډیر ګناهونه دي هو لهم عذاب الیم بما كانوا یکذبون عذاب علیم ته په سبب د دروغ سره ده نو غټ جرم پکې دروغ دي نو ځکه د حدیث کې مخ کې دروغ ذکر شو اذا حدث کذبا د منافق مضر او غټ عمل لغه دروغ اذا حدث کذبا دیم و اذا وعده اخلفا چې وعده چا سره وکړي نو اخلاف کوي مخالفت د وعده کوي اخلاف یو وعده دا او یو ایعاد ده وعده په خیر او شر دواړو کې استعماليږي او ایعاد په شر کې استعماليږي ویرول صحیح ده په وعده کې مخالفت دا خبره نه ده او په ایعاد کې مخالفت دا مستحب ده او ثواب ده په چاته دی ویلې زبردر زره ګورم او سبا دې ماف کنو دا خو خسړی توپ ده کړه ثواب ده پکې په وعده کې مخالفت درې طریقو سره ده یو خدای چې کله وعده کې نو دی وخت کې د دانیت چې دا وعده د سره کوم او دا کار نستر سره کوم دا ګناه ده دا مکروه تحریمی ده دا وعده دویمه دا ده چې وعده د ور سره وکړو خو دی وخت کې د نیت کې سم نشته چې پورا کوم یا نه پورا کوم خو قصدن پورا نه کې دا مکروه تنزیهی ده صحیح ده او دریم داره چې وعده دې کوله دی وخت کې د نیت دا او چې زبدا کار خامخا کوم او بیا د سوجه نه درنه و نشه او زراغه نه دا ګناه نه ده دا اخلاف بیا ګناه نه ده لکه تاسو د درې صورتونو باندې پوښتنه دا وعده ان الکریم اذا وعده کریم چې کله وعده وکړي نو بیا څنګه یې وفا سر ته رسي د کریم وعده سر ته رسول دریم وایزاوتو من خانه چې څوک ور سره س امانت کی دي او تو مینا معنا امین وګڼل شي خانه دې پکې خیانت کوي امین وګڼل شي د دې امانت مفهوم خاص نه دی عام دی سشي ور سره کی دي یا س ذمہواری ورته اوس پالل شي دې سر ته نه رسي یا څوک دراز خبره ورکی چې دا چاته ونه وای د ښکار کې دا ټول په خیانت کې راځي اجازه مینا دې امین وګڼل شي چې زه پیدا کار کوم دا مخلص سره دې دا کار ډېر ښه کوي او کار کې بیا چل ول کوي نو بیا دا خائن دی زمونږ ذهن خداره چې خیانت په امانت کې دار چې څوک پیسې درکې او ته نه ورکی موږ دا خیانت خاص کړی د چا پورې مال پورې او حال دا چې ذمہ داري کې کوتاهی کول دام خیانت په امانت ده ته چاراس کار کول دام خیانت په امانت ده کار صحیح نه کول دا ټول خیانت په امانت امام امامتی صحیح نه کوي دا خیانت ده مدرس مدرسی صحیح نه کوي سرکاری سره نوکری صحیح نه کوي اتو بجو باندې ازری دا تر 1200 پورې یا یوې پورې د تنخواه ورکول کیږي او د باغ ټیم کې نزي رستزي او مخ کې راوځي نو دا خیانت ده زاوت من خانه کې دا ټول شامل د حدیث مناسبت د باب سره واضح ده حدیث کې آیت المنافق ثلاثن د منافق درې علامې ذکر شوی او باب مناقض د علامت المنافق یا اعتراض په پتا سوارچ چې آیت المنافق دا مبتدا ده ثلاثن خبر ده او خبر حمل په مبتدا دلته حمل نه صحیح کیږي
ولی ځکه ثلاثن متعدد دی وایت المنافق مفرد دی حمل د متعدد راځي په مفرد باندې دا نه دی صحیح علامه د منافق درې دي علامه خو درې نه دي علامات درې دي هلکه تاسو به پوه شئ تاسو به جواب وکئ چې د آیت نه مراد جنس دی او جنس په ضمن د کثیر کې دی نو آیت المنافق به معنا څه شي علامه د منافق ثلاثن درې دي څه دي درې دي یو جواب دویم جواب بداو کوي چې ثلاثن متعدد نه دی ثلاثن کې جمعیت تعدد نه دی معتبر تاسو به پوه شئ ځکه معنا داسې ده آیت المنافق معدود فی ثلاثن د منافق نښې شمیرل شوي دي په دریو کې نو ثلاثن بیا دغه نشه متعدد نشه کړه معدود شمیرل شوي دي بیا بسو کې اعتراض وارد چې د حدیث نه خو حصر معلومیږي چې د منافق علامه په دریو کې منحصر دي حال دا چې هغه بل حدیث کې ورپسې خو څلور راغلي دي تاسو په جواب وکړئ چې دې حدیث کې حصر نشته حصر نه دی مراد ولې نه دی مراد ځکه مسلم شریف حدیث کې داسې راغلي من علامات المنافق ثلاثا د علامو د منافق نه بعضې درې دا دي نو من تبعیضی په جمع داخل شوی دی نو ثلاثن بعضې دي نو معنا چې دا انحصار په ثلاثو کې نشته که هلکه تاسو پې پوه شئ که پې پوه بیا به اعتراض وارد چې بل حدیث کې خو څلور دي او دې کې درې شو دا خو حدیثینو په مین کې تعارض راغی تاسو به جواب وکړئ چې تعارض پکې نشته دلته د نفس منافق څو علامې ښودل شي درې اول ته د منافق خالص څلور علامې ښودل شي درې هلته د منافق دي لکه دلته چې درې د منافق دي اول ته چې دا یوه زیاته شوې دغه د خالص چې منافق په خالص کیږي لکه زیادت د علامې د زیادت د وصف د پاره شوی پوه نه شوئ یو نفس نفاق دی یو خلوص په نفاق دی خالص والی په منافق دلته چې کومې درې ذکر شوي دا د نفس منافق دي او هلته چې څلورمه زیاته شوې ده نو هلته وصف هم په منافق کې زیات شوی چې کان منافقا خالصا دا یو جواب دویم جواب بداو کوي چې اول نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته درې علم ورکړل شوی د منافق درې علامې ورته ښودل شوی بیا ورته په وحي څلور ښودل شوي نو بیا یې څلور بیان کړي نو د درې او څلورو په منځ کې تعارض نشته ځکه زمانه ده د علم کره دریم جواب بداو کوي چې دا د علم اصولو قاعده ده چې مفهوم د عدد معتبر نه وي هلکه مفهوم د عدد معتبر نه وي هلته ثلاثون ویلې او دلته اربعون ویلې کله څوک درې ذکر کوي او کله څلور ذکر کوي دې کې څه خبره ده دې کې خو څه تعارض نشته هلکه تاسو پې پوه شئ که پې پوه نشئ څلورم جواب به وکئ چې دا ټولې راجمع کړي نو پنځه ته جوړېږي او رجع یې دریو ته کېږي نو د دواړو حدیثونو رجع چا ته کېږي دریو ته کېږي پنځه ته څنګه جوړېږي اذا حدث کذبه هغه په دواړو حدیثونو کې دي اذا حدث کذبه په دې کې هم دی په هغې کې هم دی یو اذا اؤتمن خان التم دی دلتم دی او دلته اذا وعده اخلف دی هلته اذا عاهد غدر دی او دلته اذا خاصم فجر پکې زیات دی چې کنځلې جګړه کوي نو کنځلې کوي نو کنځلې کول معاهده کې مخالفت کول وعده کې مخالفت کول په خبرو کې دروغ ویل په امانت کې خیانت کول نو ټول څو شو پنځه شو په دې پنځو رجع بیا درې ورته کېږي درې داري چې ګناه د قول ده اذا حدث کذبه ګناه د نیت ده اجه دي عهد غدر او وعده اخلف دا دواړه پکې داخل شو او دریم نمبر د نیت ګناه ده اذا اؤتمن خان چې دواړو کې دی هغه او اذا خاصم فجر دم په قول کې داخله ده نو رجع چاته کېږي دریو ته کېږي تاسو به خبره پوه شئ که پوه نشئ دا حدیث وایه دا بل قال حدثنا قبيصة بن
عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كل فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. تابعه شعبة عن الأعمش. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اربع من کن نبی سلور خصلتنا من کن نبی اغا سوک چی دا سلور پکیوی کانا منافقا خالص دے خالص منافق دا من کن نبی شرط او کانا منافقا خالص دا جزا دا شر سرد جزا دا جملہ شرطیہ خبر دا اربعون دا پارا دے او اربعون نکرہ دا خسلاسو خصال اربعون یا اربع خصال بور سره بسنو لیکن نکره مخصصه بشي ومن كانت بي خصله منو ناسو چې خوې پکې د دې څلورونه كانت بي خصله من النفاق د کې به یو خوې د منافقت حتی يدعا تر دې چپري اول ازاوت من خانه چې کله ور سره څوک امانت کی دي نو دې به خیانت کوي و اذا حدث كذب چې کله خبرې کوي دروغ به وایي او درې مزاح دا چې چا سره معاهده وکي چې دا کار به په شریک داسې کوو نو غدره دی به کې بیا خیانت کوي و اذا خاصم چې جګړې کوي نو پجرا نو کنځلې پکې کوي جګړه پکې کنځلې کوي کنځلې د منافق علامه د خپل بد خوځي تابعه شعبان الامش متابعت کړي د سفیان شعبه د اعمش نه التقوا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مران مسروق عن عبد الله بن عمرو نو سفيان د اعمش نه متفرد نه دی بلکې متابع اشته چې شعبه عن الأعمش تاسو ویلي دي چې متابعت په دوه قسمه ده یا په اول د سند کې یا په منځ کې او که په اول د سند کې دا متابعت تامه ده او که په وسط د سند کې دا متابعت ناقصه ده نو دا په وسط د سند کې دا متابعت ناقصه ده ځکه سفیان خود سند په منځ کې راغلی دی کنه حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان نو داسې ویلی چې حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن عبد الله بن مرة هلکه تاسو به پوه شئ دا متابعت دې لپاره ذکر کړي چې د سفیان روایت په مضبوط شي او مناسبت د حدیث د باب سره واضح دی باب قیام لیلة القدر من الایمان ژوندی ساتل د لیلة القدر دا د ایمان حصہ ده دعوه د باب صدا او مناسبت د باب د مخ کې سره سده او شرح د باب او شرح د حدیث د درې مباحث ته کوله دعوه د باب بیان دی وی شعبې کوي د شعب د ایمان نه چې قیام لیلة القدر د لیلة القدر شپه په عبادت ژوندی ساتل داغي بیان دی غرض رد په مرجئه او متکلمینو چې ایمان ذو شعب نه غني ګوره ایمان ذو شعب شو او هر ذو شعب مرکبی او هر مرکب یزید و ینقص فالایمان یزید و ینقص او مرجئه او متکلمین د ایمان د ترکیب او د زیادت او د نقصان قائل نه دي نو دای ثابت کی پوي شي دیم رد په معتزله فرائض د ایمان حصہ غني مستحبات د ایمان اجزا نه غني نو دې بیرت کوي چې باب قیام لیلة القدر من الایمان قیام لیلة القدر خو مستحب دی او د ایمان جز دی په د استدلال بنا ده په دې چې دا من بیان یش یا من تبعیض یش او کمن الایمان کې دا من ابتدائی یش یا سبب یش نو بیا د استدلال نه پوره کی بیا بداسي شي باب قیام لیلة القدر سبب الایمان یا قیام لیلة القدر ناشئ من الایمان پیدا ده د ایمان مناسبت مخ کے باب سره سده اصل کې مناسبت آغا پینځه بابونه مخ کے باب سره ده باب افشاء السلام من الاسلام
بیا ورپسې 15 باب باب کفران الاشیر و کفرن دین کفرن باب المعاصی من امر الجاهلیه سوشو دوشو او درم ورسره باب ظلمن دون ظلمن او سلورم دا سلور باب علامت المنافق دا سلور بابونه منځ کړه دا سلور بابونه په منځ کړه د دیو مناسبت د کتاب الایمان سره مناسبت د تضاد دا پرېګ دا اوس بیرته اصل مقصود تعود دوشو چې شعب د ایمان بیانول نو هلته باب افشاء السلام هدلته باب لیلة القدر من الایمان نو د باب افشاء السلام سره مناسبت دا ده چې پاغي باب کې بیان د سلام خورولو او دې کې بیان د لیلة القدر ده او لیلة القدر کې به ملائکه په مؤمنانو تر سحر پورې سلامونه اچي کړه سلام هي حتى مطلع الفجر د افشاء السلام سره د لیلة القدر مناسبت پدې کې ده الکه تاسو په مناسبت پوښتنه خد دې نږدې باب سره مناسبت پس کې ده مخکې باب کې بیان د علامو د منافق او منافق غیر مخلص توي اوس دلته علامه د اخلاص ذکر کوي علامه د اخلاص دا چې ليله القدر پشپ سره عبادت کوي مخکې باب کې بیان د علامې د منافق وي او دلته علامه د مخلص مؤمن ذکر کوي د مخلص مؤمن علامه دار چې د مستحبات اهتمام هم کوي بالخصوص ليله القدر پشپ خدای ته ولاړی درم شرح دا باب قیام ولاړه ته وی ودریدل خدلتا قیام ليله القدر د ليله القدر ودریدل ندی مراد ځکه قیام خو زوی اجسام ته منسوبی دلته د قیام نه مراد احیاء ليله القدر بالعبادت د ليله القدر شپه ژوندۍ ساتل په عبادت دا مراد چې ليله القدر شپه ژوندۍ په عبادت ویخي په عبادت قیام نه دا مراد ليله القدر ستوي ليله شپه توي او قدر ليله القدر وتولي وي د درې وجونه یا ليله القدر معنا ليله التعظیم قدر تعظیم توي د شپې ته ليله القدر زکه وي دا د تعظیم شپه ده خدای د مؤمن تعظیم کوي ګناهونه ورته معاف کوي ځکه ورته ليله القدر وي دیم دار قدر په معنا د تقدیر سره ليله التقدیر په دې کې د تقدیر فیصله کېږي د دې کال دا پلان کې به د کال کې ژوندۍ او دا پلان کې به مړی پلان کې رزق به پراخي پلان کې به دا کارونه کوي ځکه ورته ليله القدر وي درم قول دا ده چې قدر تنگی ته وي تنگوالي ته من قدر علی رزقه الله یبسط الرزق لمن یشاء ويقدر د رزق پراخی چاله چې خو خشي او چاله چې تنگی نو قدر په معنا د تنگی سا دا د تنگوالی شپه ده دومره ملائکې را کوزي شوي د اسمان نه چې ځمکې تنګه کړي هلکه تاسو پې پوه شئ ځکه ورته ليله القدر وایي ليله القدر من الایمان دا د ایمان حصه ليله القدر کله ده بعض عالمان وایي دا کال کې ګرځي روزي رمضان پورې مختص نه ده راجح قول دار چې دا د رمضان شریف پورې مختص ده د ډیرو صحابه او تابعین او ائمه د دین دا مسلک چې رمضان کې دا نو بیا وایي بعضې وایي ټول رمضان کې ګرځي معلومه نه ده چې کله ده او خدای پټه کړې ده او شکر دی چې پټه کړې ده ځکه که نه وی پټه نو خلکو به صرف د ليله القدر عبادت کو نو رمضان کې به عبادت نه کو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځلې راووتو چې خلکو ته ليله القدر وښیي چې په پلان کې شپه ده بیا د دوه صحابو جګړه وه نبی علیه السلام غوسه شو واپس لاړ وایي زه خو راغلی وم چې تاسو ته ليله القدر وښیم چې تاسو جګړه د ځای نه درته ښیم نو جګړه بې برکته شی دی برکت ورسره لاړ تاسو به پوه شئ ليله القدر د اکثر رایه دار چې اخري عشره د رمضان شریف کې ده یا اخري رمضان شپه کومه یوه ده یا 20مه شپه ده د رمضان شریف
پدې و اجتماع د امام ابو حنیفه تم دا قول منسوب دی عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دلیل پیسه ده دلیل پیدا ده ما ته وګورئ چې د قدر لفظ په دې صورت کې سورۃ القدر کې درې کړه راغلی دی قدر او قدر څو حرفونه دي درې ولا چې دریو کې ضرب کې څو شو نه شو او نه له بیا په قدر کې ضرب ورکا وایس جوړي الکه په پوښي دا یو دلیل شي دویم دلیل دا دی چې سورۃ قدر کې 10 حرفونه 10 کلمات ان انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکة والروح فیها باذن ربهم سلام هي حتى مطلع الفجر دا هي پکې ویشتم حرف کلمه ده هي پکې سویمه ده ویشتم او هي لیلۃ القدر تراجی ده هي دا لیلۃ القدر حتى مطلع الفجر تر سبا پورې ده نو دا یو مطلب استدلال دی دریم دلیل لیلۃ القدر په سورۃ قدر کې لفظ د لیلۃ القدر درې کرته راغلی سو کرته او لیلۃ القدر کې 9 حروف دي لیلۃ القدر کې څو حروف دي 9 حروف دي او قدر کې څو دي 3 دي نو د قدر 3 حروف ته د لیلۃ القدر په 9 حروف کې ضرب ورکې نو وشتي جوړي لیلۃ القدر وشتم شپه د رمضان شریف دا اکثر رایا دا صحیح شو نو د لیلۃ القدر فضیلت څه ده فضیلت دا ده چې په لیلۃ القدر کې عبادت د زرو میاشتو عبادتونو برابر ده دا د امت خصوصیت زر میاشت یعنی اتیا کال او سلور میاشت چې سره لیلۃ القدر کې عبادت کې دسي ثواب لري لکه 3 کال او سلور میاشت عبادت چې کړي نو قیام د لیلۃ القدر من الایمان دا د ایمان حصہ قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقوم ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمائے چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من یقم لیلۃ القدر هغه څوک چې په عبادت ژوندی اوساتي څوک چې ودرې لیلۃ القدر د ترجمه باندې کوي څوک چې په عبادت ژوندی اوساتي د قدر شپه ایمانن د ایمان د وجنا و احتسابا او د ثواب د طلب د وجنا غفر له دتب او بخلیشی ما ها تقدم چوڑان دی کړي من ذنبه د ګناهونو د نمخ کی چې څومره ګناهونه کړی او ته ټول معاف شي من یقم لیلۃ القدر دا شرط ده او غفر له ما تقدم من ذنبه جزاء ده صحیح ده دا بخنه ورته روسته بکیږي قیامت پر ورځ صحیح ده او قیام خو اوس کېږي دا پکار دا و چې دا یقوم من قام ویلې ماضي او د غفره په ځای یغفرو ویلې من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا یغفر له ما تقدم ځکه جزا خو مرتبه په شرط سمانا ده ترتب پیژنئ ترتب دې ته وایي چې واقع وي بعد الشرط شرط نه وروسته به واقع صحیح شو نو شرط نه وروسته واقع کېدل دا چې جزا باید پهلې مستقبلی مضارع او شرط ماضی ځکه مستقبل خو د ماضي نه وروسته واقع کېږي نو ترتب به الوی چې غفره په یغفرو وی او یقم په قام وی دا خو ترتب نه شکر دا خو یقم د غفره نه مخکې شکر وروسته شو الکه تاسو په خبره پوه اعتراض باندې پوه شئ کنه چاہیے تاسو به جواب وکړئ جواب به داسې وکړئ
چې یقوم ځکه ذکر کړه د مستقبل پته نه لګیږي چې څوک یې کوي او کني کوي. نو قیام لیلة القدر دا ګران عبادت دی چې ټوله شپه سړی خدای ته ولاړي. نو هغې نه په ماضي سره قامه سره تعبیر ونه کړه چې متحقق الوقوع دی، ځکه مسلمان نه به یا وشي یا به ونه شي. نو پیل مستقبل سره وکړه ځکه مستقبل خو متشکی دی، متحقق الوقوع خو نه دی، نو ځکه یې یقوم سره تعبیر وکړه. او بدله چې خدای ورکوي چې د ګناه بخل دي دا یقیني دي، لکه ماضي چې څنګه یقیني دی او متحقق الوقوع دی، نو تعبیر یې به غفیره سره وکړه. ځکه کم کارونه چې متحقق الوقوع یقیني وي هغې نه قرآن کریم کې تعبیر په ماضي سره کوي کنه، لکه نفخ فی الصور شپېلۍ کې به پوک وهلی شي، نفخ یون په خو پکاري که یا فصاعق من فی السماوات والارض. وقال الذین کفروا کافران به وایي، نو قال ذکر که ځکه چې دا متحقق الوقوع دی کنه. متحقق الوقوع کارونو نه تعبیر په چا سره کېږي؟ ماضي سره. نو بخل متحقق الوقوع دي نو غفیره ذکر که ماضي، او عبادت کول متحقق نه دي نو ځکه یقم ذکر که. هلکه پې پوه شي ځکه ګران د دین به یا وشي یا به ونشي. ایمانا و احتسابا د ایمان د وجې نه، او احتسابا معنا طلب الحسبت، حسبه ثواب ته وایي، طلب د ثواب کوي. دا ایمانا و احتسابا دا ترکیب کې څه واقع شوي؟ بعضې وایي دا مفعول مطلق دی د یقم د پاره. تقدیر د عبارت داسې دی من یقم لیلة القدر قیاما ایمانا، قیام ایمان و قیام احتساب. چا چې د لیلة القدر شپه ژوندی کړه په قیام، او دا قیام د ایمان قیامو چې دکې ایمانو، او قیام د احتسابو د بل څه وجې نه دی، ویښ نه دی، د طلب الحسبه د ثواب د طلب د پاره دا قیام وکړه، غفر له ما تقدم. دا به مفعول مطلق شي د لم یقم د پاره. دویم قول دا دی چې دا مفعول له دی د لم یقم د پاره. من یقم لیلة القدر للایمان والاحتساب، لاجل الایمان والاحتساب. دا قیام د وجه د ایمان او د وجه د احتساب نه وکړه، نو غفر له ما تقدم، بل سره وجه نه دی کړی. دریم قول دا دی چې ایمانا و احتسابا دا تمیز دی د لم یقم د پاره. چا چې قیام د لیلة القدر وکړه ایمانا من جهت الایمان والاحتساب، د ایمان د جهت او د احتساب د جهت وکړه، نو غفر له ما تقدم من. تمیزونه بشي. هلکه پې پوه شي ایمان خو پېژنه، احتساب هم پېژانده. احتسابا معنا طلب الحسبت، د دې دپاره چې طلب د چا کوي؟ ثواب کوي، حسبه ثواب کوي. غفر له دته به بخښنه وشي. ما تقدم من ذنبي، د هغو چې د وړاندې کړي من ذنبي د ګناه. دا من ذنبي کې دا من بیانیه دی، ما تقدمه د دې ما بیان کوي، ما یې بیان دی د دې موصول. نو دته به وبخلی شي، چې به ورته وبخلی شي. ما تقدمه الذي تقدمه، هغه څه چې د وړاندې کړي چې کړي دي، من ذنبي چې ګناه ده. هلکه وړاندې چې څومره ګناهونه کړي هغه ټول به ورته وبخلی شي. نو سوال دا دی چې سړی به پردي مالونه خوري، خلکو له به ضرر رسوي، او بیا به څه کوي؟ بیا به قیام لیلة القدر کوي، دا به ورته بخل کېږي. جواب دا چې قید ورسره شته چې کوم د بخلو لایق دي. صغایر یا کبایر هم چې د حقوق الله سره تعلق نه وي هغه به ورته بخل کېږي، خو بمشیت الله. صغایر پې بخل کېږي، او کبایر چې حقوق العباد سره تعلق نه وي بمشیت الله. الله نه چې ته لیلة القدر کوه او غلط کارونه کوه، تا ته به ټول سر څه بخل کېږي. مناسبت د حدیث د باب سره واضح دی. درود شریف اللهم صل